نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، تاسو دا خبرې لګي واورئ، بیا زه د دې نه پس یو څو خبرې کوم. خو د سمیع الحق دې زوی ته ویم چې دا خوله دې په لګام کېږه، که د دې پښتنو خیرې در پسې شوې نو اخري انجام به د هماغه وي کوم چې د ده پلار و. په کومه طریقه چې د هغه انجام شوی و، یو پښتون به هم دغه انجام نه غواړي. محترم، تاسو دا نېشنل پارټۍ د دې ایم الولي دا خبرې واورېدلې چې دا به دې کې په مولانا سمیع الحق صاحب نور الله مرقده هغه بس یو طرف ته د خندا کړې ده، د هغه به شهادت بس یو طرف ته خندا کړې ده. نو دې نه خو دا معلومیږي چې تا شهادت دې نه دی خوښ او شهادت دې بدې شي، جهاد دې بدې شي. څومره چې هغه د دین کار کړی دی، نو داسې علما به ډېر کم کوز چې کوم دی پیدا کېږي. دا کوړي مدرسه چې کوم دی وګوره، دغه رنګې به دې کې څومره دین کار کېږي، څومره چې کوم دی لوی لوی خلک د هغه نه فارغ شوي دي، فارغېږي. محترمو، دا د دغې علماو زموږ د دغې مشرانو چې کوم دی هغه محنت او کوشش او د هغوی چې کوم دی هغه برکات و چې نن دغلته چې کوم دی د علم مې فیضا او رڼا ده. نو دا چې کوم دی مولانا سمیع الحق صاحب نور الله مرقده په هغه بسې داسې یو خندا کړې ده چې د سمیع الحق دې زوی ته وایم چې ستا به هغه انجام وي چې کوم انجام ستا د دې پلار دی. نو پلار یې خو چې کوم دی هغه په ختم نبوت باندې او داسې په صحیح طریقه باندې چې کوم دی هغه قرباني ورکړې ده، په هغه لحاظه چې کوم دی هغه بیا شهید شوی دی. نو داسې مرګ خو هر انسان غواړي، مرګ خو هسې ماتونکی دی، پته نه لګي چې نن دی سبا دی بل سبا دی، مین پس دی سیکنډ پس دی، هېڅ پته نه لګي. خو چې داسې مرګ وي نو داسې مرګ خلک چې کوم دی د الله پاک نه غواړي. خو چې کوم دی تا داسې میلو شانتې یو ځناور یې، نه چې کوم دی سړیتوب نه خبرې، نه د علماو د قدر نه خبرې. د علماو څومره قدر دی، د علماو څومره عزت دی، ته بالکل چې کوم د دې نه خبر نه یې. ته داسې بکواسات کې زه به درته چې کوم دی یو حدیث مبارک ویم، د الله پاک نه ویرېږه، داسې چې کوم دی ستا خاتمه چرته خرابه نه شي او بل طرف باندې روان نه شي. تفسیر کبیر کې چې کوم دی دغه حدیث مبارک هغې نقل کړی دی: من اهان العالم فقد اهان العلم ومن اهان العلم فقد اهان النبي ومن اهان النبي فقد اهان جبريل ومن اهان جبريل فقد اهان الله ومن اهان الله اهانه الله يوم القيامه. دی حدیث مبارک کې راله چې څوک د عالم چې کوم د سپکوالی کوي نو د علم سپکوالی وکړو، او چا چې د علم سپکوالی وکړو نو د چې کوم د نبي علیه السلام سپکوالی وکړو، او چا چې د نبي علیه السلام سپکوالی وکړو هغه د جبرائیل علیه السلام چې کوم دی سپکوالی وکړو، او چا چې د جبرائیل علیه السلام سپکوالی وکړو نو هغه د الله پاک سپکوالی وکړو، او چا چې د الله پاک سپکوالی وکړو نو الله رب عزت به چې کوم دی په قیامت کې رسوا کې سپک به کړي. د دې حدیث مبارک نه چې کوم دی ته اندازه واخله، تا چې کوم دی د یو عالم سپکوالی کړی دی، دا ټول حدیث چې کوم دی بیا دغه رنګې ورته وګوره او بالکل په تا باندې پیټ کېږي. نو الله رب عزت به دې په قیامت کې رسوا کړي په ځای د دې باندې چې تا مخکې د مر نه مخکې او په دې خپل خبرو باندې خفه شه. ته چې کوم دی معافي وغواړه، ځکه چې تا یو لوی جرم کړی دی، زیاتې دې کړی دی. نو داسې نه چې الله پاک دې بیا په قیامت کې سپک کړي. نو زما دغې ایم الولي ته چې کوم دی درخواست دی چې ډېر لوی جرم او ډېر لوی زیاتې دې کړی دی. نو الله رب عزت دې موږ د داسې بې وقوفو خلکونه او د بې عقله او دغه رنګې چې کوم دی د بې حیا خلکونه او د علماو د بې عزتۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.